دا لا وړه فتنه ده، دا چې دجال هغه فتنه راشي چې هغه سره به جنتونه وي، هغه سره به هر یو څیز هغه به مړولو هم کوي، هغه به ژوندي کولو هم کوي، چې هغه به بیا سي. دا خلک خو به زوام الله دې معافي وکړي، بس ټول به د هغه طرف ته به روان دي. نو ډېره زیاته د افسوس خبره ده چې دا مداري راغلی او زموږ د خلکو نه بېوقوفه جوړ کړي او په خولې په تالو کې به یې ګوته کېښوده او چې څوک چاړاګانو هغوی به خبرې کولې او چې څوک ړانده د هغوی په سترګو کې به نظر راته و. ما ته اوس هم داسې یاد شي چې دا صحت چې دی پېشاور ته رالی او په پېشاور کې هغه مخلوق ورته ولاړ و، ولهالي کردستان یې را روان دی او هغه به زموږ علاج کوي. په هغه ټایم کې چې کوم دی ما ته ډېرو خلکو وویل چې یاره علي عباس خان ته لاړ شه او ته چې کوم دی انټرویو وکړه. زما ضمیر نه منل، ما ورته ویل چې ډېر زر به چې د ده اصلیت به چې کوم دی ښکاره کېږي او دی به تاسو ته په سکرین باندې مخامخ راځي. دا ټولې لبې دي، دا ټول گیم دی. دی چې پېشاور ته راته ودرېد چې کومه سیکیورټي ورکړې وه او د سره چې کوم پروټوکول او څومره مخلوق ورته ولاړ و. بهرحال په هغه ټایم باندې ما دې خلکو ته وویل چې ځان ته کم عقل مه جوړوئ، ټول لبې دي، دا ټول گیم دی او ډېر زر به د ده حقیقت ښکاره کېږي او نن الحمدلله د ده حقیقت ښکاره شو، دې ټولو خلکو ته په مخامخ کړی شو. معجزې به چې کوم دی صرف او صرف زموږ پیغمبرانو سره وي. اوس معجزې د کوم ځای نه راغلي دي چې خدای مه کړه نو وایي دیوانه بابا یې څه کا چې الله یې نه کي نو دیوانه بابا به یې څه کي چې الله پاک شفا ورکوي، هر چا له ورکولی شي چې الله پاک وغواړي هر څه کولی شي. انسان به سي او کار به یې سي. زه منم، زه د دم درود نه انکار نه کوم. دم درود هم چې کوم دی لازمي څیز دی. د قرآن پاک چې کوم دی نو سبق وایه، په ځان باندې چپکو د دې نه بل غټ دم نشته. سورة فاتحه په ځان باندې وایه، په ځان باندې چپکو د دې نه بل غټ دم نشته. اوس به چې کوم دی نو د بهر ملک نه به خلک راځي او هغوی به چې کوم دی نو چې د چا سترګو نظر دي الله ولې دې ورکړه نو هغوی له به نظر ورکوي چې څوک چاړاګانې هغوی به خبرې کوي. ډېره زیاته د افسوس خبره ده. خو بهرحال زه حیران دې یم چې ولې زموږ پښتانه نه پوهېږي، ولې چې کوم دی زموږ د پاکستان دا خلک نه پوهېږي او د دوی نه چې کوم دی نو الوګان جوړ کړل او دلته کې راغلي. پته لګي نه چې په څه مقصد باندې راغلي خو رب کائنات دې مونږ د دا شانتې فتنو نه وساتي. او دا یوه فتنه نه ده، دا به ډېرې فتنې راځي. خو هم زار شم او په هزار بار باندې زار شم د خپل علما کرامو نه چې د عجم علما کرامو او مونږ د دې فتنې نه بچ کړو او ډېر زر چې کوم دی په سوشل میډیا باندې د دغه ټول حرکتونه یې ښکاره کړل. خو بهرحال ما په ده باندې ویډیو کول نه غوښتل ځکه چې د دوی نوره مشهورتیا کېږي. خو نن زه مجبوره شوم او زه نن تاسو ته رالم چې داسې فتنو نه ځان وساتئ، د داسې خلکو نه ځان وساتئ. دا ټول ډاکوان دي، داسې ډېر خلک راځي، په دوی مه دوکه کېږئ. زموږ علما کرامو له دې رب کائنات ډېر زیات عمرونه ورکړي، الله پاک ته په عمرونو کې ډېر برکتونه واچوي چې دا علما کرام چې کوم دی مونږ ته نیغې لارې ښیي. دا یاد ساتئ کتونکو علما کرام به تاسو ته چرې هم هرګز به تاسو ته هغوی غلطه لار ونه ښیي. هغوی چې تاسو ته لار ښیي هغوی به تاسو ته نیغه لار ښیي، هغوی به تاسو په نیغه لار باندې بوځي. نو خدای او رسول خاطر وکړئ، د علما کرامو سره هم کښېنئ، د هغوی نه هم خبرې زده کوئ، هغوی هم لږ اورئ چې دی څه وایي. په هغه ټایم کې ډېر علما کرامو وویل چې نه یاره دی صحیح نه دی، دی ټیک نه دی، دا یو سازش دی. خو مونږ نه منله، زموږ دې خلکو نه منله. او چې ما په دې ملا علي ګانې باندې ما تنقید وکړو نو ما ته هم ډېرو خلکو وویل چې یاره ډېرې پروپیګنډې راپسې جوړه کړې چې یاره ته علما کرام نه منې، ته پلانکې نه منې، ته ډینګلې نه منې. حالانکه زما خپل ایمان دا دی، زما خپل چې کوم دی نو غیرت دا دی، زما خپله پښتو دا ده چې زه علما کرام سپورټ کوم، زه د دوی دفاع وکړم. الحمدلله کړی مې هم دا، مزید به هم کوم او بیا به هم کوم. علما کرام زموږ د سر تاجونه دي چې زموږ په سر باندې کار کېږي نو مونږ به د علما کرامو نه د خپل سر هم قربانوو. الحمدلله چې زه ژوندی یم، زه به د علما کرامو دفاع کوم. نن دا تاسو په دې ویډیو کې ښکاري نبي علیه السلام په سنتو باندې چاړه راښکله. دی وایي کتونکو چې زما چې کوم دی په دې ځای کې کینسر دی، په خدای د غر کا ستا کینسر دی نو ته به د نبي علیه السلام په سنتو باندې چاړه راکاږې، هغه به تا بچ کوي. او دا یوه دا فتنه نه ده، دا یاد ساتئ چې داسې به نورې فتنې هم راځي، نورې فتنې به هم راځي، د هغوی نه ځان چې کوم دی بچ کوي. او زه خو حیران دې ته یم، دا لا وړه فتنه ده، دا د دجال هغه فتنه راشي چې هغه سره به جنتونه وي، هغه سره به هر یو څیز هغه به مړولو هم کوي، هغه به ژوندي کولو هم کوي، هغه به بیا سي. دا خلک خو به زه وایم الله دې معافي وکړي، بس ټول به د هغه طرف ته به روان دي. نو دعا وکړئ چې رب کائنات مونږ د دا شانتې فتنو نه وساتي، او دعا وکړئ چې په مونږ کې لږ عقل او شعور راشي چې مونږ د دا شانتې خلکو سپورټ نه کوو، مونږ د دا شانتې خلکو پسې نه ګرځو. ګوره چې په تاسو باندې بیماري راشي نو تاسو له پکار دی چې کوم دی نو تاسو اول 2 رکعاته نفل وکړئ. زموږ په نبي علیه السلام د دواړو جهانو سردار باندې به چې بیماري رااله نو هغه به چې کوم دی اول به الله پاک ته ودرېد او 2 رکعاته نفل به یې وکړل چې الله پاک ته ماله شفا راکړي. د هغې نه پس به چې کوم دی نو خپله هغه دوایي به یې کوله بیا. خو
خو اول چې کوم دی الله ته ولاړه ده چې الله پاک په تاسو باندې تکلیف راولي تاسو الله پاک ته ودرېږئ الله پاک ته وغواړئ الله پاک په تاسو له شفا درکوي شفا ورکولو والا هغه رب دی دا ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ چې هر یو مسلمان ته هر یو پښتون ته هر یو کس ته دا ویډیو ورسي او د دې ویډیو نه څه عبرت واخلي انشاءالله په نوي پروګرام کې به حاضرېږم که ساګان وفا وکړه که د مرد طرف خیر خوشحاله خان آباد اوسئ علي عباس خان یوسفزۍ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ والسلام